ورپسې شوه سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا عمر بن حدثنا شعبة بن إسحاق بن الرحمن بن عبد الله بن رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود وی بنو اسرائیل کهف مریم طه انبیاء دا پنځه سورتونه چې دي من العتاق د زړو سورتونه دا په مکه کې روزي نازل دي الفوات وهن من خلال هن من محفوظات كما سيأتي وقال قتادة ذكر جزازا ټوټه قطعهم اذن جزازا څه قطعهم ټوټه کړي لاره جزازا ټوټه کول سره قال الحسن كل في فلك يسبحون مثل فرقة المغزل فرقة بجنة ترخه مغزل ترخه دو فخوا دیر زیاده هر دویم درین کور کې به سرخه وه موږ ماشومان موږ ورته ناست وو نو سرخه کې دا قانوني هغه تاوی داسې تار پې جوړېده سپڼسونه پې تار جوړېده نو هغې کې یو اوږد سیخ لګېدلي هغې ته دی دوک وې دوک اوږد سیخ به وې نو د هغه دوک په دې سر کې ولغه ټوټګۍ به وه د سرمن هغې ته فیل کوه قانون بداو چې کله به د مالک نه جوړاو تار کنه مالک به لاول به د مالک په دغه باندې وهل په هغه شی علاجی باندې مالک ضروري علاجی وته وي هغه دوه خونه نه دانده کیدا شي علاجی په علاجی مالک دی مالک کې دانی وي کومبای پته نو هغه به تاوله او هغه به تاوله نو مالک به اخوا وتل دانی به دې خورا درې وته لاول به پاک هغه دغه باندې علاجی باندې د دانو نه پاک کړ نو بیا به د مالک راوغستل هغه سرخه بوا نو به تاوله نو هغه به داسې تاوله چې دغه یو غټه ګاډینه و هغه غټه ګاډینه چې بتاویده نو هغه سی پورې تیز تاویده نو هغه سی پورې ویل دی مالک نه نری تار جوړ کو هغه دې شو کې پورې پیوست نو چې بتاویده نو داسې به کول هغه نو تار جوړېده دا څه وراخ دا زنانه بډایګانې ډېرې زیاتې ماهرانې حساب کوي ابه خپل دا چې به کنه قطار بتاویده علاجی څه سره بتاویده چې تاویده به هغه مضبوطې ده او چې دا د دوه نظر وکړو دا چې څنګه داسې وکړي اره تا نو بیا به ورپرې خود نو سیخ نه بتاو شو نو بیا به راخ نو چې بیا به جوړ کو نو بیا به ورپرې خو نو سیخ نه بتاو نو مالک بلاخ کې راته نیولیو نو بیا به دا راخ کنه تار به جوړ شو نو بیا به سیخ نه تاو چې مالک بخلاص نو مالک په واغې لګې تاسو کې پورې به ته وصل دا چل دی نو ابا یو لوی غونډس کې جوړ شو دا سیخنا او دا هغه تلکې مقصد بدو چې دا علاجی هغه ماشين دنه ورنشي هغه تلکې بدا مقصد ابا تاویدل ا دوه پتاویدل هغه تلکې به سره تاویدل دې به علاجی وي نو بیا به سبا دا سپنسیرا واغشتل دا غدوک نه به راوستل دا تارونه چې بیا به راوستل نو بیا به سره چل کاو بیا به نلونه واړه نلونه نلونه دا غنل نه بغری باران واغ ځانانه تاو تر ګران کار باو نل نه به تاوهل نو چې دا غنل نه به بیا تاو کړل نو بیا به دا چل کاو چې بیا به یو بل شیو هغه کې به بیا دا نلونه واچو دا نلونه نو بیا به خواره کړل نو ورته دا کارونه ته زمونږ په وطن کې ډېر لوی رواج وي چې خواره به کړل دغه نلونو نه به دا سپڼسي ته وو دا سپڼسي به ته وو نو هغې لپاره بیا یو ماشین و په هغې کې دغه نلونه ومنډل هغې کې سیخونه یو نو هغه به راښکه او تارونه به خورېدل نو چې نور ته به نو بیا به پسې یو بل برش غوندې و په هغې به یې داسې مګل دا تارونه چې دا یو شان چې دا صفا شي نو بیا به د هغې نه سپڼسي جوړول دا به بیا خلکو خرڅول دا سپڼسي دا تارونه دا به د جولاګانو هایکینو اخیستل او بیا به په کډای باندې څادرونه جوړول بل څه نو کوم دا چې دا ماشینان خو نو دا وروسته راغلي دي موږ به څادر اغوسته چې خامتا څادر دا د پلاستیک تارونه څنګه د خامتا څادرونه وو په مې کې به دوه ګنډلې او موږ اغوستل د خامتا عام رواج د خامتا څادر او د دې بره وطنونو نه به به دغه راتل شړی راتلی د چیلو د ویښتو ابا جمع کې د خانان چې به ګټ خلک به هغې به هغه شړی درانه به
او داسې غني غني به وي او ځان او سړو او ښځو به دا د خامتا جامې به په وړي کې د خامتا هر کور کې د خامتا جامې به وي هر کور کې داسې نه وه او دا به ډېر زیات دی د خلکو دا سپڼسي به ورکول او دا به په بیه هم کول سپڼسي به وله ورکړل ایمان جامې جوړې کړه هغې مجولاګانو به په کور کې دننه کړی لګولې وه هغې کې به یې خپې ښکته وي کړی به خپې به ښکته وي او په لاسونو به غریبانانو دا ماکو ویسته ما ته ښه یاد دي لاس سره به داسې ویسته بیا به یې تار راخ کړ بیا به یې بل طرف نه ویسته بیا به یې تار راخ کړ لیکن یو شی هغې به زور ورکړه تارونه به یې پرې وختل یو بل ته ډېر ګران کار نه جي بیا هغه شی اوس شته به لاس باندې کول او بیا جي بیا یې ولې یو بل شی پیدا کړ بیا بل شی راووته نو هغې کې به دا ماسو به په یو دغه کې و یو لرګي کې و هغې به ټس ورکړو داسې به ته راته هغه د هغې نه ترقي پکې پیدا شوه اوس هغه مشینانه جوړېږي صاحب زه ورپسې شه اوس خو داسې جامې او صادرونه جوړېږي والله چې هغه د فلاور هغه او د هغه کراچۍ هغه د مشینانو به د هیر شي دونه اعلی اعلی جوړېږي مخکې ده هم نو څه وایي دا خبره مې دې پورې کوله درته کوم ځای کې ده دا باچا خان چې و که نه دا پخوا د شیخ الهند سره ملګری په تحریک ازادۍ کې او دا د شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه د شیخ الهند خاص سړی و ده به د هغه ځای نه د مجاهدینو د انګریز خلاف دا خطونه ولګول ډېر تکړه سړی و او د دوی د تحریک ازادۍ جنډه چې وه په هغې کلمه طیبه لیکلې وه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جنډه وه بیا وروسته دا باچا خان د نیرو سره ملګری شو ځکه هندوان چې دي نو هغوی هم تحریک ازادۍ کې مسلمانانو سره ملګري د انګریز د په شریکه ځان ازاد نو باچا خان سره بیا د نیرو سره ملګری شو د نیرو په جنډه سرخه وه دا سرخه نو باچا خان هم بیا د خپلې جنډې نه کلمه لرې کړله او سرخه یې د پاسه جوړه کړه ورپسې شه دغې خاتمه و مخکې ده دغه مخکې ده يسبحون يدورون وقال ابن عباس نفشت غزلها نفشت معنی څه کوي راحت دې معنی کې سراول نفشت سراول په معنی هم ده کله کې سراول يسحبون اي يمنعون يسحبون معنی دې يمنعون کوي امتكم امه واحده دينكم دين واحد قال كما حسب جهنم حتى فشرته فحبشه وقال غير ذلك كما فلما احسوا توقعوه احسستم انا توقع امید نو لرلا قادرين حامدين بلو حسيد مستقل لو شوي ويوم مطلقي بدو بجمع مان لا يستحسرون لا يستوي كينا حسيد استوي توي حتى تبعي حكم استوي کا امي جوور توي نبكسوا منا ردوا صنعت لبوس غير جوړول فقطعوا امرهم اختلفوا فخلقار کې اختلاف وکړو جدا ټوټه شو یو بل سره حسيس او حس یو شی دی جرت او همس هغه خفي اواز سوي هو من الصوت الخفي اذنك حسيس او حسب خفي اواز سوي اذنك علمناك اذنتكم اذا علمتم فانتهوا على سواء علم کې برابر شي بیا عذر خطر چې ته هم خبر کړی وي قال مجاهد لعلكم تسالون تفهمون تاسو بدل کیږي الخابر تدل کیږي ارتضى معنا رضیا ومجرد معنا التماثيل الاصناع دتان توي هم د دانچې اخلو السجل صحيفه توي فبقول كما بدانا اول خلق نعيده جابته لا تفضيلة الجديد شابا وبين المراتب ذلك ولكي ها او حديث ابو تلك الغاني کو خبر میں کړي وها امنيتي معنا قراءت الجلال مدبر معنا الا امانيه معنا يقرؤون اماني اغه توي تلولي ولا يكتبون او موږ د امني معنا ارزو توایو ها او مشید کلک پکینه باندې قبل مشید ها يستون يفرطون تقوى غلبيته ويستون يبتشون فلا مطلق يوشيني والهدوء الى الطيب من القول الهدوء معنى الهام شوي دي القول ده قال ابن عباس بسبب الى السماء بحبل او سماء مرسخ البيت ده الملك كان
مشابه تذهل كل نفس تشغل مشغول بشي غافل كيدل يوصل شغل براسي دي شيء تبي توجهني ها هو غرض زرنا يو كم زر شابه بالفرس حامل او تشيب الوليد بڑا بشي شابه او منكم چې آدم علیه السلام نو کنټرول دي یا مونږ په ډېر کم یو ها خوشاله نه ها بل کې سلطان دي ها هغه بیا هغه کې شتا دوا صفه شپږ شلې صفه اتیا د دې وماته شابه ته para que pueda sentir como el bote para los que van a hacer una reunión de agua de que tu para poder sacar de بالخيرات شباب منافقين في مرادها دنیا کې مالونه ورکړي طرف هم مطرف مالدار توي کبرجن ها حالت پیدا شو او اصل بچی رو الى دین صالح دی او که خدای به بچی رو نه او د اصل بچی به نه شو الى دین صالح دی شبا يوم ربي يوم قدر دوام سنا بهاشم وقال وقام عشرين مسلم عن بهاشم عن القدر وفي صراحة حتى من حمد على حمد الله والمسلمان من الله عليه قال عن المسجد من أخرج وعظم على عبيد الرجال رضي الله عنه وعنه قال أنا أول من يجلس بين يدي محمد خصومة وقيامته قال ليس ربي نزل على من أسماء كتب في هذه المعلومات العزيز مغازي في بدر في شبك وقال من علي وحمد وعبيدة وشيبة وربيعة وعبد وربيعة وربيعة وحمد سبع طرائق مراد کې هو اسمانونه دي شابه او اسمانونه د فرشتو د ګرځېدو ځای نه دي ها فقط هم تقولوا وجلة يريدون كتابا هذا ما بعوض لنور بعيد عادين فرشتي مراد رشميري كنا لناكبون لعادلون شابه عن الصراط كالحون عابسون معناته چنګو داړو والا اذا برشون له صد رسیدلی او نیم سر دو دالا بیتون دا نعمل ها اوکے حکم ذکر دید اعمال بلاغی پشان ختم بشی بس حکم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ رشتی بارکی خبر روانه ده خدای دې حل کړي موږ پکې څه دي خدای دې ورناري نه ولا خدای دې رښتاو کړي موږ پکې دې ته مټای راوړي او دې بل دې خدای بچي ورکړي الله ټول دعاګانې